الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم جميع الكتب يدرك من قراها ملال أو فتور أو سآم سوى هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم عليه قابل صد احترام علماء کرام حفاظ کرام او زما ډېرو درنو خوږو عزتمندو مشرانو او د دغې مدرسې دغه حسین او جمیل او خوبصورته ګلابي بچي چې نن یقینا د دغې بچو د حوصله افزایۍ دپاره په سټیج باندې ناست ملګري راغلي دي او دارنګه د دینه شاته لاسونه ملګري چې راغلي دي او دا واړې را مخکې کړي دي نو دغه شاته ټول ملګري هم دا د دغې بچو د حوصله افزایۍ لپاره راجمع دي دا یو ورځ په دغې مدارسو کې مانځلي شي او د دغې ورځ نوم یې ختم القرآن ورځ بچي خوشحالېږي والدین ستونه کوي هغې د دغې د الله کلام سره د مینې اظهار کوي یاران دوستان راغونډوي چې زموږ د بچي به ختم وي او ته به موږ سره پکې شریک کېږي نو په دغه یو لفظ سره چې د قرآن نسبت دی د مجلس ته زموږ د ستاسو د ټولو دا حاضري ده الله دې د دغې ټولو حاضرینو دا راتګ د خپلې رضا وګرځوي او الله دې په قدمونو کې الله ولا برکات واچوي او یو یو قدم دې ولا الله د اجر او د جزاګانو نه ډک کړي زما محترم منظور انداز کے جناب محمد اسرار سے لدی شان بیان دیتے مبارکی ورک اللہ اور نور علماءهم لدیدہ حوصلہ افزائی خبریں اکڑے وچہ دکم کتاب پا حوالے سر راجب ایو دا آغی کتاب یو جلد قاری سے بندے اخبر مجلس کے اوکو او دا قرآن بولے دے کسر نٹی گی ولی لگے اور دو سر بدستر گلوخ کے نرازی ولی بدغ قرآن سرا زما استا حاجات نصر کیگی چسوار نسو کال میں سواوشو لیکن ننبا کے آگا مٹاس موجود دے آگا خوبوالی موجود دے اور آگا
مغناطیسیت موجود دی چې نن په دې 15مه صدۍ کې یو قاري لګیا وي او د دې حق ادا کوي او تلاوت کوي نو ستا او ما د خولې بې ساخته ماشاءالله سبحان الله والحمد لله وزي دا د قرآن اعجاز دی اوس دا قرآن دې څه شي دې څه دپاره راغلی تا ما ته راکوي کوم درس زما محترمو علما وی د ټول قرآن خلاصه دا په یو بسم الله الرحمن الرحیم کې راغونډه ده او د بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه دا په یو لفظ دی شروع کې دا بیچ ردی کې راغونډه ده نو د قرآن خلاصه صرف بیش ولا چې بسم الله په شروع کې چې کوم دی د موږ په ژبه باندې اول جاری کیږي اوس دا دې څه شي علما تشریف فرما دي د دې زمن د نحو په کتابونو کې په 12 معنو باندې راځي چې یو معنی په هغه کې د انصاف ده د میراون معنی ده نو چې دا بعد د انصاف د پاره راغله د میراون د پاره نو دا څه ښایي دا ښایي چې دا دین مراد دا دی د دې قرآن نه مراد دا دی چې دا مخلوق او دا انسان د خالق او د الله سره ملو شي او دا رنګ د جوړښت راشي دا د قرآن خلاصه شو چې دا انسان چې د ایمان راوړي قرآن دې د الله کلام ګڼي نو دې خلاصه دا ده چې دا مؤمن مسلمان با الله سره ملاقات کوي او دا رنګ دې به هغه سره ملو وي او دې به د هغه د ملاقات والا ژوند تېري قرآن ټوله مینه ده څونه د مینې نه ډک نبي راغلی دی څونه د ما ستا محبوب نبی دی محبت چې کوم دی هغه تقسیم کړی دی د نفرت په سترګه باندې د نفرت په اشاره باندې د نفرت په خبره باندې پیغمبر نه دی مشهور لکه چې دا صاحب قرآن دی هغه صاحب قرآن من ته محبت راوړی دی من ته مینه راوړی ده من ته یووالی راوړی دی اتحاد او د اتفاق درس زموږ په منځ کې ایښودی دی او چې وګورو هغه جاهل قوم هغه د الله نه لرې قوم چا منې کړه د چندېدونو نه خښولو نه د قرآن منې کړه چې تاسو به چندېدونه نه خښوئ د جنګ جګړو نه او دارنګې د لوی فساد نه څه شي منې کړه دې قرآن منې کړه او دې قرآن ورته وایي چې تاسو ووایئ او دارنګې د بنیتۍ نه د کبر نه او د نورو چې کوم دې خرابو صفاتو نه چا منې کړه او چا صفا کړه دې قرآن صفا کړه انسانیت ته انسانیت وکړو نو نن هم الحمدلله زمان په مابین کې دغه قرآن موجود دی چې نن به موږ خوشحالي کوو نن یقینا دغه سینې مبارکې دي چې دې سینو د قرآن لاړه هغه ژبې مبارکې دي چا چې په ناظره باندې ختم وکړو او دا به داسې دي چې دا برکت د دغه قرآن څونه انسان مبارک کوي هر شي سره چې ولګي انسان مبارک کوي نن قاری صاحب محترم مولانا صاحب خبرو کې د ناظره ما سره ویل ده زم دادا تمام شاګرد حفظ زمون سره کړی الحمدلله
نن دا دونه چینه روانه دا چینه در چینه چلیږي سینه په سینه دا علم چې کوم دی هغه خورېږي د کوم کتاب د هغې کتاب چې ای والدینو ستاسو چې سترګې پټې شي د دې وشي چې دی نن نابالغه دی او قرآن یې ختم کړ ستا چې سترګې پټې شي ته به دغه کرنسي ووینې ته به دغه چې کوم دی مال ووینې ته به دغه چې کوم دی فایده ووینې په هغې تور تم کې چې واقعي ما بچې کېنولو او دې حافظ صاحب ورته دا الف نه شروع کړله او بیا د الف لام میم او د الحمد نه قرآن ورته شروع کړو په والناس ودرو واقعي د هغې خو ډېر لوی برکات دی اوس دې قبر کې زه وینم زما محترمو دا خوشحالي د دنیا هم ده او د آخرت نن چې څومره خوشحاله یې ته تا له الله روحاني خوشحالي راوستې ده دا یقینا د دې بچي د وجې راغله دقسې خوشحاله په مرګ باندې به یم او آخرت ته هم خوشحاله چې کوم دی هغه روان نو زما محترمو نن یقینا د دغه قرآن قدر ده کوم قرآن چې مو تا ته ډېر لوی ښکلی ژوند راکړه هغه محبوب پیغمبر راوړی دی ما تاسو وایي چې د محبتونو د مینې او دارنګې د محبت چې کوم دی هغه باران کوي دغه اے پیغمبر علیہ السلام مبارک مدینہ طیبے تلار ہجرت وکړو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دادا یهودو د کتاب او دارنګه د تورات ډېر لوی عالم چې کله هغه واورېد چې د نبي آخر زمان راغی او د نبوت دعوه کوي نو هغه شهادت کوي او چې کله هجرت وکړو زه لاړم مجلس کې کېناستم او ما د مبارک مخ ته وکتل نو ما وویل لیس هذا وجه کذاب دا د دروغجن مخ نه دی دا رښتونی پیغمبر دی چې کوم زما د پیغمبر او زما په کتاب کې صفات موجود دي دا هغه مبارک نبی دی او فوراً کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او بیا هغه فرمایي چې دا رنګې ړومبې کلمات په مدینه طیبه کې چې پیغمبر علیه السلام کوم ویلي دي هغه د ټول امت دپاره یو ګلدسته ده یو تحفه ده او فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یا ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام مبارک سلور خبرې وکړلې دې سلور والو خبرو ته لږ سوچ کوو چې مبارک دنیا نه څه ورکړي او هغه مبارک څوک دی صاحب قرآن دی صاحب وحی دی د هغه په دې خبرو کې ما تاسو ته عرض وکړو چې قرآن موږ له مینه راځي محبت خوري صاحب قرآن سلور خبرې د محبت فرمایلې یا ایها الناس اے خلقو افشوا السلام سلام پور دې سلام رسول الله مینه ده موږ وایو کنه دیوړو سلام نه کوي یعنی دیوړو د مینې اظهار نه کوي دې لپاره سلام جواب نه راکړي او یا چې دا سره نفرت په بده سلام نکو لزما مبارک محترمه ستا او زما مبارک پیغمبر د سلام په باره کې څه وایي افشوا السلام سلام خور کې که څوک پېژنې او که نه پېژنې سلام ته یې اچوي دا د ستا د پیغمبر لومړني الفاظ دي د مینې الفاظ محبت خوري دې سره محبت سیوا کړي او یو سلام لسنې کې دي ښه السلام علیکم لسنې کې دي وګرځي ورحمت الله شلنې کې شوي وبرکاتو ډېرشنې کې دي وګټلې کمنې کې د دې نیکۍ باره ته هغه قدر معلوم شي چې یو نیکي د کوم شي او لې پرې ورپسې ګرځي
نه پلار درکوي او نه رور درکوي او نه ښځه درکوي او نه بچي درکوي. لس دقیقې په یو سلام ملاویږي زما محترم. پیغمبر فرمایي سلام کو معاشره کې ورورولي راولئ، ښکلېوالی راولئ، امن او محبت چې کوم دی هغه خور کې. یو اطعم الطعام، دویمه خبره کې دسترخوانونه واچوئ، خلکو باندې خوراک وکړئ. خوراک په دسترخوان په ناسته باندې دا مینه محبت شي وکړي. د چا چې چا سره ډېره مینه وي دعوت به نه وکړي که نه. نو هر مؤمن مسلمان ته وایي اطعم الطعام، یو بل باندې خوراک وخوروئ. دا به د صحابو طریقه وه. هغوی به شوروا لږه ډېره وکړه چې زه دې ګاونډي له هم لږه واوسم. زه که مېلمه راغی چې په هغه باندې هم لږه وخورم، په زور به یې مېلمه راوستو، دسترخوان به یې غوړو. زما محترمو د مینې محبت علامت دی اطعم الطعام، خوراک وخوروئ. او دریم وصل الارحام، خپلولي چې کوم دی وپالئ. خپلولۍ څومره ډېر لوی قدر راغلی، خپلولي وپالئ. پیغمبر فرمایي چې دا صلې رحمي به د قیامت په ورځ عرش پورې نښتي. صلې رحمي عرش پورې به نښتي او مولای کریم ته به وایي اے الله من وصلني وصلت، من قطعني قطعت. اے الله چا چې زه خپل کړی په دنیا کې او صلې رحمي او خپلولي یې پاللې ده، الله ته نن جوړو کې. او چا چې زه په دنیا کې کټ کړی الله ته د رحمت د ځان نه کټ کړي. د څومره لوی تاوان، د څومره لوی تاوان خبره. او بل یو روایت کې راځي چې یو انسان په دې دا غواړي او خوشحالېږي چې زما د عمر کې او رزق کې برکت راشي، عمر کې مې برکت راشي او رزق کې مې برکت راشي. نو فلیصل رحمه، پیغمبر فرمایي دې دې صلې رحمي قایم کړي، دې دې خپلولي وپالي، دې دې هغې سره روغوالی راولي. نور هم ګڼ شمېر احادیث دي، علما تشریف فرما دي باب الرحم لوی باب راغلی دی د احادیثو په کتابونو. نو دې وجې نه پیغمبر څلورمه خبره څه کوي؟ درېیمه خبره وصل الارحام، یو دا سلام خور کې، دویم دعوت وخوروئ په یو بل باندې، دریم خپلولۍ وپالئ، او څلورم څه وایي وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې لمونځ وکړئ چې خلک ویده. اوس دا څلور خبرې پیغمبر وکړې، ویې فرمایل تدخلوا الجنة بالسلام، تاسو به سلامتیا سره جنت کې داخل شئ. اوس دې کې موږ سوچ کوو لومړنۍ درې خبرې د معاشرې د امن او د سوکالۍ او د اتحاد او د اتفاق او دارنګه چې کوم دی د محبت دي. یو خبره انفرادي ده چې هغه د تهجد د لمونځ ده، وي دا انفرادي وکړي. دې څلور واړو بیا سوچ کوو، فرایض پکې نشته، لمونځ نشته، روژه نشته، حج نشته، زکات نشته. ولې خو دې فرض او لمونځ ستا په ذمه باندې لازم دي. خو د دغه فرضو نه بعد پیغمبر علیه السلام د معاشرې د یووالي، د خوشحالۍ، د محبت، لکه څنګه چې دلته کې موږ د قرآن په نوم سره ناست شو، که د چا سره لګي او که نه لګي دلته ناست دی، دقسې زما محترمو د دغې قرآن سره به موږ جوړه داسې راولو چې ای قرآنه ستا په وجه باندې نن دلته راغلی، لهذا زه دې ټولو سره روغه کوم او دارنګې چې کوم دی دلته زړه هر څه لرې کوم د قرآن بغیر د جرګې د خلکو نه دا قرآن به جرګه شي، د قرآن به ته عمر یو روغه به وکړو. نو دارنګې دا مجالس یقینا څنګه چې موږ د حوصله افزایۍ لپاره راغلي یو، دارنګې چې موږ دې د برکت اوچت او برکت یې دغه دی د قرآن چې موږ الله سره د جوړ. ما تاسو ته عرض وکړو چې یو لفظ بېله
د قرآن خلاصه او بیا هم دقه د جوړ او دارنګې د ملاولو خبره کوي چې دا مخلوق خالق سره ملو شي، دا انسان مالک سره ملو شي او الله سره ملو شي. نو یقینا دغه قرآن باندې چې موږ مقبولې خفې کړو او دا چې موږ برکت شو. نن که حافظ صاحب دی مبارک دا استادان چې کوم دی هغه مبارک دی د برکت نه ډک دي او دوی دا خپل برکت خپلو بچو ته او دارنګې شاګردانو ته یې ورواړو، دا هم د برکت نه ډک شو او دارنګې مو دا ورته چې کوم دی شاته پوښتنه شو موږ هم مبارک یو. پیغمبر فرمایي کن عالما یا عالم شه دغه چې ناست دا ډېر ډېر وي دا د دې کائنات څه نه دي. که دا علما را پرېوتل دا علما لاړل نو یقینا دا ځای به شاړي دی. موږ سره مثالونه شته. نن بخارا او سمرقند وګوره. بخارا د امام بخاري رحمه الله ځای دی. دومره مضبوط او ښکلی کتاب په احادیثو کې بل نشته، لیکن نن په بخارا کې په جوماتونو کې اسونه تړل کېږي او دارنګې ډانسونه پکې کېږي. بخارا والے قدر ونه کړ. ترمذ او ترمذي شین وګوره دا څومره چې د روس چې کوم دی علاقې دي نن ازادې شوې. بخارا دی، سمرقند دی، ترمذ دی، دا ټولې علاقې دا چې کوم دی د عمر دا د علم قانون و. دغه د علم ډېر لوی شخصیات هغه موجود وو. ځکه علما وایي قرآن نازل شوی په مکه کې دی. مکې والے قدر ونه کړو، مدینې منورې ته لاړه. مدینې منورې قدر یې لږ کم کړو، دارنګې کوم دی بغداد ته راغی. بغداد والے قدر کم کړو، بر صغیر ته راغی او بیا بر صغیر کې نن سبا الحمدلله ثم الحمدلله علم ټول د قرآن ټول خدمت پاکستان ته راغلی دی. دا یو ډېر لویه خبره ده چې مکې نه شروع شو. چا چې قدر کم کړی دی د هغه ځای نه، ځکه چې الله ته هېڅ چې کوم دی هغه ضرورت نشته. الله ته د خپل دین خدمت یې کړی دی، د ابابیلو په ذریعې سره یې کړی دی. وړه مرغۍ ده او دارنګې هاتیانو نه پورته پورې راپورېدونه واړه واړه چې کوم دی هغه یعنې کاڼي دی اوښکلي دي. الله ته ضرورت نشته. د خپل نبي حفاظت یې د جولابي په جاده او د کمترې په کوم دی هغه په جاله باندې کړي. الله دا ښیي چې زه د کمزوري نه کمزوري شي باندې د خپل دین او د خپل نبي او د خپل قرآن حفاظت کولی شم. خو لیکن ای انسانه زه تا ګورم چې تا کې څونه چې کوم دی زما د دین او د دغه مینه ده. نو نن الحمدلله زموږ پاکستان کې وورال او بیا الحمدلله په دې صوبه کې تاسو ګورئ وینئ څومره مدارس شو، څومره مساجد شو. ای مومن مسلمانه دا ستا هغه پوښتنه چې ورپسې ولاړې دا ستا هغه مینه ده چې ورپسې ولاړې. کني دا علما دا طلبا او دا چې کوم دی حفاظ دا ځان له ګورې اسم نه دي. دا ستا هغه مینه ده چې ورپسې نو دقسې انشاءالله مینه به ساتو او دغه مینه به الله ته ښیو، دغه مینه به خپل پیغمبر ته ښیو چې ای پیغمبر علیه السلام مبارکه تا باندې هغه وحي چې دارنګې اقرأ باسم ربک الذي خلق نه شروع شوې وه او اليوم اکملت لکم دینکم باندې تمام شوې وه. ډېر سپارې قرآن کې جوړ شوی و. ربه د هغې ما ډېر خدمت کړی دی. که عالم نو نو زه د دې خادم جوړ شوی وم. ځکه پیغمبر فرمایي کن عالما یا د دې کتاب عالم جوړ شه او متعلما یا زده کوونکی او دارنګې طالب جوړ شه او خادما یا خادم او خدمتګار جوړ شه. الحمدلله راغلی یې وایي. او سامعا یا د دې اورېدونکي جوړ شه، خولې له به وار ورکړې او دارنګې دې پسې بس نه وی چې طالب پکې چا راوستلی، دا ملا او چڼی پکې څوک دی او دا چې کوم دی څه دي او دا کمنټس به نه ورکوې. دا ګوره ډېر دا کوم حالاتو کې لګیا دي. د خبرې دا څومره بېکار یې وکړو، د دغې مور او پلار دپاره څومره بېکار وکړو. راشه د دغې استاد دی د اوس کې چې استاد یې تا تنخوا څونه ده، سکیل یې څونه دی، تنخوا دې څونه ده او سکیل یې څونه دی. نو که زه وایم چې دغه 5-6 زره به وي نو دا به ما لا ډېره وي. 5-6 زره روپۍ دغه عالم لګیا دی
دغه طالب لګیا دی دغه استاد لګیا دی هغه پنځه شپږ زره چې دا ستا او زما د یو بچي د پرایویټ سکول ماهانه فیس دی نور ستا خرچې جدا دي نن دی لګیا دی او دا رنګه دین دا دغه څونه په په سر باندې اغسته دي او بیا ورپسې خبرې دا به ډېره هغه خبرې دې به قدر کوو ان شاء الله دړل به کوو ځکه چې دا د الله او پیغمبر باندې او د الله په کتاب باندې او د پیغمبر په حدیث باندې مې خلق دي نو دا ستړي هغه ستړي اړمونه ورګي دا بشي سبب دیني دغه بس کوم دې ستن جوړایي نن زما استادان ډېر پکې دي دنیا نه بدري نن به زما د دې ملګرو ډېر استادان په دنیا نه تلي والحمدلله کوم فاضل داغي شاګردان مدارس جوړ کړ علما تیاری تسلسل چې کوم دی هغه قایمي ان شاء الله العزيز چې کوم مینا او محبت ستا او زما دی ان شاء الله العزيز دغه قرآن پس بزان په وسکو او د برکات بزان ډکو الله فرمایي ما دا آیت مستری کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب اے کتاب عظیم الشان کتاب ده ډېر عظیم الشان کتاب ده انزلناه الله یې موږ نازل کړل بل چا نه نازل کړل الیک اے مبارکه طرف سات نازل کړ مبارک ډېر د برکت کتاب د برکت نه ډک دی یو تختې سره ولګي هغه عامه تخته نه د هغې تختې نیم سیز د استنجاخانې دروازه جوړه شي او نیم یې پرېږدي تر کاڼ او د هغې د لایر جوړ کړي بیا په دغې لایر باندې څه بچي ودرېږي یا د پرې څوک پکې دي که نه دغې تختې ته به څه باندې برکت ملو شو د قرآن په ولګېد تختې ته برکت ملو شو کپڑے ته ولګېد کڅوړه د قرآن جوړه شوه حالانکې بل خوا د هغې کپڑې سه حصه چې کوم دی زموږ چې کوم دی جامې ته جوړې شوې د هغې څه حال یو د کڅوړې کوم دی کمال نو چې کپڑه دومره اوچتوي لایق دومره اوچتوي تخته دومره اوچتوي نو دارنګې دا حافظ به نه اوچتوي دغه چې کوم دی استادان به نه اوچتوي هغه سینې به اوچتېږي نه او بیا هغې سره چې کوم مددګار دی او معاون دی د هغې شان د الله دنیا او د آخرت کې ښکلې کوي نه نو دې وجې نه زما محترمو الله فرمایي مبارک برکت د ډک کتاب دی او د څه لپاره نازل کړی لیدبروا دپاره د دې چې موږ پرې غور او فکر وکړو چې زما د عرب څه وایي او الحمدلله مولانا امجد صاحب دي دلته کې ترجمې هم اهتمام کوي د دغې ترجمه کې ممکن دي چاہے زمان دا عرب دے قرآن کے ماں تصور دا الحمد سمانا دا والناس کولی زمان دا عرب سسو ما تا خبری گئی لکہ چی یا ایو الذین آمنو سے رضا مخاطب کرے ما تے مخاطب کرے چی اے ایمان والو اللہ سونا دمین خبر کرے سونا دا محبت نا ڈنگ لفظ رات ویلے دی نو جزو هم دا اللہ دا قرآن کو لوکو او کہنے سے زمان دا عرب ما تصور یا وزن ایمان والے مربا وآیت ما تصور جزے امنا دا ټولې خبرې ته ما ته یې کړي دي که نه نو چې دغه قرآن موږ راخلو او دغه رنګې دغه مجلس کې ګوره دین په حوالې سره نه پکې ایکسپایر شته او نه پکې د کوم دی وایي کې یعنې اوریج شته دا نشته چې د عمر زیات دی به نه راځي نه راځئ زموږ مدارسو ته راځئ زموږ درسونو ته راځئ د دغه تاریخ کلاس ته که دا مو وایې چې بوډا یم ما قرآن نه لوستي برابر خندا چا پر نشته تا له به شاباسي درکړي او دارنګه الله دې کلام تکینو په ترجمه باندې او دارنګه په دغه باندې وکړو لیدبروا نو دا تدبر چې الله ولې سره بار بار ذکر کړی د غور او فکر لپاره او وليتذكر اولو الالباب او الله فرمایي عقل من دي چې دارنګه په دې کې سوچ وکړي زما دې کتاب کې دې بندر سوې ما ودارنګه موږ دغه سره په هر اعتبار سره موږ دې سره ذکر دې تعلق ساتو نو څنګه تاسو ته مولوي شیخ د خپل خدمات بیان کړه چې واقعي دا کوم بلډینګ چې ولاړ دی دا چې کوم دی ستو او دارنګه په جذبه باندې دی ستا په تعاون باندې دی تر دې معاون جوړ شوي مزید ته انشاءالله د دې معاونین جوړېږو او دارنګه خپله نوړی به چې کوم دی انشاءالله دې سره نیمو نن الحمدلله تاسو په دې کلي کې جامع محمدیه زمونږ چې کوم دی مدرسه ده په هغې کې شپېته طلبا اوسېږي د مختلفو اضلاعو نه دي او پنځه کاله زم الله پاک وکړو او دارنګه د هغې سهار غرمه ماښام روټۍ بندوبست د اتیاوو کسانو الحمدلله هلته کېږي
دا موږ عجیبه نه ورکړو دا ستا ورسره ډوډۍ نیمه کړې ده بل مؤمن مسلمان ورسره خپله ډوډۍ نیمه کړې ده او دارنګې دغه بلډینګ روان دی که دارنګې هغې اصلاحو ته دغه عالم ځي او د کوم ځای پورې ځي نو چې څنګه د استاد دا خپله چینه روانه کړې ده داسې د خادم دا چینه ګوره هم روانه ده نو دغه د دې څه څونه ضروریات دي دا ستاسو د وړاندې دي او ستاسو محله ده تاسو پرې اول پړی وکړئ ورسره دغسې انشاءالله ولځي یو سړی وایي چې زما وس دونه کېږي او د دې نه زیاته مې ګورم یعنې اشنا ته به مې دوستان مې شته پلانکي ځای کې دي ډنګري ځای کې دي او ښه چې کوم دی مخیر هم دي او دې سره مینه هم لري پردي ورشئ او دارنګې چې کوم دی دې چې کوم ضروریات دي انشاءالله العزیز چې دا موږ زر تر زره پوره کړو چې دغه استادانو سره د دې خبرې فکر نه چې دا باران هغه ځای راورېږي او دا دغه کېږي او یا موږ سره د ځای کمې دی الحمدلله نن به دلته 2 کلاسې دا به انشاءالله بل کاله 15 کلاسې طالبان به هم ډېرېږي او دارنګې الحمدلله مینه او محبت هم ډېرېږي قال الله او قال رسول به دا بیانېږي نو چې ته څونه مینه لرئ نو انشاءالله العزیز ستا په قبر کې ستا په آخرت کې په دغه ټولو دغه کې به چې کوم دی انشاءالله ستا حصه کېږي دا چند کلمات ما عرض کړه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او اوس انشاءالله تاسو خپله چې کوم دی مینه داسې وښیئ چې موږ به چې کوم دی انشاءالله اوس لږه چنده وکړو او په هغې سره به موږ د خپلې مینې اظهار وکړو او باقي د دې نه علاوه په دې چنده به ځان هم نه خلاصوو اوس حاضر چې دي نو دغه به او باقي چې کوم اړه کې د څه کوټه کړي دي مولانا امجد صاحب دي حافظ ملکي امان صاحب دي د سرور متعلق حاجي عبدالرشید صاحب دي دا ټول معاونین مشران دي انشاءالله دې سره به تاسو خپله رابطه وکړئ انشاءالله العزیز چې څنګه الله پاک زموږ